د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي خو دې ځل به دا روپۍ چې دي ځینې زنانو ته چې دی دا به نه میلاویږي کومو کسانو چې رجسټریشن کړی هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د حکومت د طرفه 15,000 روپۍ چې دي دا میلاو شوي دي نو هغه وایي چې دې ځل به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي ځکه چې دغه 15,000 روپۍ چې دي د کومو کسانو سکور د 32 نه کم و نو هغې کسان ته میلاوي دي نو وایي تا ویلو چې د 32 نه چا په کومه سکور نو هغو ته به د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو موږ ته به میلاویږي که نه میلاویږي بل لا ځینې کسان دا تاسو هم کوو چې تاسو یې چې دا په ټول ملک کې شروع کیږي او دا روپۍ چې دي دا خو دې ځل بیا په پیزونو کې شروع شوې نو دا موږ تاسو ته چې کوم خبره کوو دا د هغو د طرفه چې کوم اپډیټ راشي هغه موږ تاسو سره شیر کوو حکومت چې دی خپله خبره بار بار چې دی هغه چینج کوي نو هغه اوس بیا چینج کړي دا په 2 پیزونو کې چې دی تاسو ته میلاویږي اوس یې 2 ویلي دي کیدای شي په راتلونکي وخت کې 3 کړي خو حالن ساعت چې دی هغو 2 پیزونه ویلي دي چې په 2 پیزونو کې به شروع کیږي نو په اولني پیز کې چې کومې ضلعې شامل دي هغه ضلعو باندې چې دا موږ ویډیو جوړ کړی تاسو هغه ویډیوګان چې دي هغه کته شي هغه وګورئ چې ستاسو د ضلعې نوم پکې شته که نشته خو بیا په هغه ضلع کې چې دی کیم سیټ لګي په هر تحصیل کې نو په ځینې تحصیلونو کې به کیم سیټ چې دی دا به نه لګېدلی ځکه ځینې کسان به دا خبره کوي چې تا خو نوم زموږ د ضلعې اخیستی دی خو زموږ په ضلع کې چې دی دا روپۍ نه دي شروع شي نو ستاسو په تحصیل کې به نه شروع شي او په بل تحصیل کې چې دی دا روپۍ به شروع شي ځکه ستاسو په تحصیل کې به کیم سیټ چې دی دا به نه لګېدلی نو که تاسو کتلي دا حکومت چې شروع شوی دی نو دوی دا قسم مسلې چې دي دا ډېرې زیاتې جوړې کړي دي چې اوس هغه روپۍ چې دی هغه هم په ټایم باندې نه ورکوي بل لا چې هغه په پیزونو باندې ورکوي په ځینې تحصیلو کې شروع او په ځینې کې نه د دې نه مخکې چې موږ تاسو له کوم اپډیټ درکړو نو په هغه ټایم باندې چې دی هغه کار به کېدو نو دا د هغو له طرفه کومه خبره چې راشي هغه موږ تاسو سره شیر کوو خو دې ځل به ځینې داسې زنانې چې هغو ته به نه میلاویږي په دې کې نوي هم دي او زاړه هم دي زاړه هغه دي چې هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو دوباره اندراج نه دی کړی نه هغه زنانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي که هغه لاړ شي هلته کې نو د هغې سره به د هغو وخت هم ضایع کېږي په کرایانو چې کومې روپۍ ولګي هغه روپۍ چې دي هغه به هم ضایع کېږي خو کومو کسانو ته چې د مخکې نه دا راغلی داسې نه چې اوس ورته نن راغلی یا پرون راغلی یا ورته یو میاشت مخکې راغلی نو هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي خو که مخکې ورته راغلی او هغوی اندراج نه یې کړی نو د هغه کسانو روپۍ چې دي دا به بندې شي په دې کې ځینې نوي کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی هغوی چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو موږ تاسو ته د دې نه مخکې وویلو چې 7,00,000 کسان به دې کې شامل کړي کیدای شي په هغې کې ستاسو نوم ومومي او تاسو ته هم دا روپۍ میلاو شي خو په دې کې ځینې داسې دي چې هغو ته 15,000 روپۍ میلاو شي دي هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته خو 15,000 روپۍ میلاو شي موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو کومو کسانو ته چې 15,000 روپۍ میلاو شي دي هغو ته به دا قسط نه میلاویږي 13,500 روپو دا نوی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي تاسو به د جولای نه وروسته چې دی بیا به تپوس کوئ بل قسط چې کم شروع کېږي په هغې کې که ستاسو نمبر راغلی نو تاسو ته به دغه میلاویږي ځکه دې چې کم حساب په دغه کوو نو هغه حساب چې دی هغه پوره شوی دی ستاسو سکور د 32 نه کم دی خو د دې سره خپل حساب پوره دی نو د هغې د وجې نه چې دی تاسو دې پروګرام ته نشئ وردننه کړی خو که کم زړو کسانو رجسټریشن وکړو او هغه د دې پروګرام دپاره نه و هغه ووتل نو د هغې په ترو باندې چې دی تاسو رادننه کېدی شي او تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویدی شي بل لا ځینې کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو رجسټریشن کړی مخکې چې کومو کسانو 15-16 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی د هغو سکور چې د 32 نه به پورته ختلی نه هغه کسانو ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي خو کومو کسانو ته چې 10,500 روپۍ میلاو شوي دي نو هغو ته به هم دا قسط چې دی دا میلاویږي او ورسره به تاسو ته د ماشومان وظیفه چې دا میلاویږي نو د خپلو ماشومان د وظیفې چې دی دا تاسو ته پوسټ کولی شي او د ماشومان د وظیفه چې دا به تاسو ته اخرانۍ میلاویږي دوباره بیا تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نو دغه زنانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي بل لا کم کسان چې وایي تا دا خبره داسې وکړه نو دا د هغو د طرفه چې کوم اپډیټ راشي موږ ستاسو سره هغه اپډیټ چې دی هغه شیر کوو خو تاسو ته د حکومت پته ده چې کله یوه خبره کوي او کله بله خبره کوي بل لا د دې په منځ کې چې دی یو قصې خوړلی هم دی